الرحیم. قابل صد احترام حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، طالب علمان ورونو او ډیرو محترمو مسلمانانو، پکورونو کې ناستو میاندو خاندو، السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم ورونو، دا یو ډیر د سعادت او د خوشبختۍ موقع ده چې ما او تا د الله دې کور کې د ختم قرآن په نسبت یو ځای شوي یو. حضرت مولانا سے 15 کاله کې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر دا تاسو ته بیان ک او تاسو ټولو د خپل ساعت او د بساعت مطابق دا غي نه استفاده وکړه. الله تعالی ر د مولانا صاحب دا خدمت او تاسو دا زده کړه د دنیا او د آخرت د خیر ذریعہ وګرځي. محترم ورونو، دا ما او تا چې کوم دور کې اوسېږو د فتنو ډک دور دی. حارث آور دا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو شاگرد دی، په کوفه کې ورسره دی. نو یو وار ورته راغی، ورته وی مررت باناس فی المسجد یخوضون فی الاحادیث. زویجی د کوفه په دی جماعت کې را روانم، دا ډیر لوی جماعت دی، یو ډیر عظیم الشان جماعت دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چې کله د علاقه فتح کړه، د فوج جرنیلو د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کې، نو دغه ځای یو دارالاماره یعنی گورنر هاوس تعمیر کو او ورسره دا جماعت او مسجد تعمیر کو. دا مشهورم د په مسجد د سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ باندې. او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله دارالخلافه د مدینه منورې نه کوفې ته یوړه، نو هغه گورنر هاوس هغه د خلیفه کور شو، ورسره یو لوی عظیم بلډینګ، اوس خو صرف بنیادونه پاتې دي، هغه دفتر شو. او دغه مسجد کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه بگو یا دینی خدمت کو، سیاسی خدمت به کو. او دغه مسجد په محراب کې عبدالرحمن ابن ملجم خارجی هغه د دالته شهید کو. کوم ځای باندې چې دی پریوته دی او شهید شوی دی، هغه ځای نه اوس یو د شیشې کیبینټ هغه چا پیره کړی دی، چونکې علاقه د شیعګانو دوستانو کنټرول کې ده. نو هغې باندې لیکلي دي موقع استشهاد الامام علی ابن ابي طالب علیه السلام، چونکې د هغوی مسلک دی امام علی وی ورته، او د علیه السلام اصطلاح ور د پاره استعمالی. نو زه هم دغه خوا ته ودرېدم، یو 2 رکعته مونځ مې پکې وکړ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته مې د هغې ایصال ثواب وکړ. نو دا یو لوی مسجد دی، او د دې مسجد یو بل تاریخي حیثیت دا دی چې دې کې حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لومبنۍ مدرسه بنا کړه، او د دغه مدرسې لومبنۍ طالب د امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمونږ او ستا امام حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو چونکې دغه مسجد سره په ډیرو نسبتونو باندې زمونږ عقیدت دی، نو زه ډیر عقیدت سره پکې کافی وخت کېناستم. دغه ځای امام اگر چې شیعه حضرتو، خو ماته ډیر احترام راکړه او ټول تفاصیل راته ووې. عزیزانو، دغه مسجد کې حارث آور وی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته چې ځای په ځای جی خلق ناس دی، د دنیا خبرې کوي په مسجد کې، ځای په ځای خلق ناس دی، دنیاوی معاملات ډسکس کوي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ډیر حیرت سره ته تپوس وکړو، او وقت فعلوا، واقعي دی د دنیا خبرې کولې. هغه ورته وی جی او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی اما انی فسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر پاک نه اوریدلی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل انها ستكون فتنه. د علما حضرات ناس دي، لفظ فتنه دی ځای نکره واقع دی، مفرد واقع دی، خو مونږ وایو
چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یا د دې نکرې په حواله باندې عظمت د فتنې ته اشاره کو یا کثرت د فتنو ته اشاره کو، نو مونږ وو چې دا مفرد په معنا د اسم جنس دی، چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل انها ستكون فتنه ای فتن کثیره، ډېر لوی فتنې براشي، تاسو په فتنو کې مبتلا شئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي مونږ د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو سړی چې مشکل کې ونخلي نو بیا سلار ګوري چې د مشکل نه به اوس اوزم څنګه ویر ډېرې زول ډېرې زوی کوم ځای چې کوی وي لار ورته خامخا وي. ما انزل الله داء الا وقد انزل له دواء. موجوده دور کې یو نوی تحقیق شروع دی چې د هر انسان دا بلډ سیلز دي، په دې سیلز باندې د کیمیکل ټرانسکرپټ لیکلی دی، د هر یو سړي سره الله تعالی را لیږي. تاسو به کتلی وي دا کومه کارخانه چې یو مشینري را لیږي جاپان والا مثلا، ناغه کې یو لیفلټ یا پمفلټ پروتي، په هغه کې د هغه مشینري تفاصیل وي، ډایاګرام سره دا به څنګه آپریشنل کې څنګه به چلے، کدی کې دا ډیفیکټ پیدا شي نو دا ډیفیکټ او نقصان به ولا څنګه ټیکې، دا په هغه لیفلټ یا پمفلټ کې لیکلي. الله تعالی هم د هر انسان سره د په بدن کې لیفلټ او پمفلټ را لګلې دي، په دې سیلز باندې ولا لیکلي دي چې دې سړي ژوند بسنګي. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مختصر اشاره ورته کړی ده ويكتب اسعید ام شقی، چې دې ولیکل شي چې دې به خوشبخت سره وي کده به بدبخت سره وي. عزیزانو دا یو ادنا اشاره ده چې پیغمبر پاک کړی ده صلی الله علیه وسلم. نو عزیزانو عرض میکو چې په دا کیمیکل ټرانسکرپټ باندې دا لیکلي چې دې سړی ته به فطری طور او طبیعي طور کمی بیماری عارض کیږي، او چې دا بیماری ورته عارض شي نو د دې سړي دپاره کارګره به کومه دوایي وي، ځکه د انسانانو مزاج مختلف دی، د دې د بدن انټرنل کیمیکلز مختلف دي. د یو سړي دپاره کیمیکل ټرانسکرپټ په هغې باندې دغه شی لیکلی شوی دی. بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې انها ستکون فتنه. حضور علیه السلام فرمایل ډېرې فتنې به پیدا شي. قالوا فما المخرج منها یا رسول الله. صحابه ذکر وکړو او د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم د دې فتنو نه د وتو لار بسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل کتاب الله، بس د فتنو نه د وتو لار دغه د الله تعالی قرآن دی. اوس ما او تا ټول په یو کنفیوز او کنفیوزینګ دنیا کې اوسېږو، ټول خلک د اضطراب او تشتت شکار دی، نه د پوهان سړي ذهن کار کوي نه د ناپوهه سړي ذهن کار کوي. په دې معاملاتو باندې یو د یونیورسيټي پروفیسر د انټرنیشنل ریلیشن پروفیسر دومره کنفیوز دی لکه څومره چې د مانیری یو ساده مسلمان زمیدار پټي کې کنفیوز دی. نه دته پته شته چې دا څه کیږي نه هغه ته پته شته چې دا څه کیږي، بلکې د حکومت کرسو باندې چې ناست دی هغې ته هم پته نشته دا څه کیږي او دا ولې کیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې وفرمایل سیاتی علی الناس زمان یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم فيه حيران. رواه أحمد والدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خپل مسند کې، امام ابو عبد الرحمن الدارمی په خپل سنن کې دا حدیث نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په خلکو یو زمان د مسلمان ذکر نه کړي، سیاتی علی الناس زمان او الافلام پکې عهدی هم نه دی. په انسانانو یو ځکه دا فطره چې روانه ده دا په ټوله دنیا کې روانه ده، په عمومي انسانانو روانه ده. څوک یو شان پکې مبتلا دي، څوک بل شان پکې مبتلا دي. او زه خو چونکې دغه ډېرې لرې دنیا راځم نو په دې لاره باندې مشاهده کوم بنظر اعتبار. فاعتبروا یا اولی الابصار چې دا څه کیږي ولې کیږي. ما خو ورځه او درې خو نورو ته هم ګورم چې دی یې ولې ودرولي دي، او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې تور پټکی مې والی دی، او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې ږیره مې ده، او زه خو یې ځکه ودرولی یم چې هغوی ته پته لري دا مولا دی، خو زه هم دا بل سور یې هم ودرولی دی، شنې سترګې دي، سره ویښته دي، سور انګریز ته دی هم ودرولی دی، سر تر پښو یې لټوي چې چېرته ته څه عذاب رانولې. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل سیاتی علی الناس زمانون، په خلکو یو زمانه را روانه ده
یحتلون الدنیا بالدین دا هر طبقه خلق د عقیدې په بنیاد باندې به دنیا ګټي. په دې دنیا کې تاسو وګورئ یهودیان په یهودیت باندې دنیا ګټي، عیسایان په عیسایت باندې دنیا ګټي، هندوان په هندو مت باندې دنیا ګټي، په ځان یو کوره چولې دي. او موږ مسلمانان موږ د دین په نامه باندې دنیا ګټو. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا ټول د فتنې جړ دی. یحتلون الدنیا بالدین، they will be occupying دنیا in the name of دین. احتلال د دې انګریزي کې ترجمه کیږي occupation. they will be occupying دنیا in the name of دین. اوس دغه فتنه نازیزانو هر کې برماست ازماس دا ټول عذاب چې مونږ باندې روان دي دا آفټر افیکټس دي، دا نتایج دي د هغه کردار چې کوم ما او تا خپل کړی دی. ورنه الله تعالی خو د پیغمبر په واسطه مونږ سره عقیده کړې ده او وعده کړې ده چې ته ما سره خپل شه، بیا زه ګورم چې تا د مشکلاتو نه څنګه آسانوم او مشکلاتو نه څنګه خلاصوم. عزیزانو حضور علیه السلام فرمایل یحتلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الظان من اللین. دا خلق با په ظاهري لام لباس کې یو بل سره دومره نرم وي لکه د ګټ سرمن او داغه وړای چې څومره نرمي او زمونږ خبرې څومره خوږې وي. خو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي السنتهم احلى من السکر. تاسو چینی خو پیژنئ که نه پیژنئ؟ چینی شته میلاویږي؟ ښه دا ښه خبره ده. ښه نو السنتهم احلى من السکر، د دوی ژبې د دوی خبرې دا به د چینی نه زیاتې خوږې وي. دا سکر موږ ورته خپله ژبه کې شکر وو، حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته سکر وایي. السنتهم احلى من السکر، چې د شکرې نه به د دوی ژبې ډېرې خوږې وي. وقلوبهم قلوب الذئاب، خو د دوی زړونه به د درندګانو زړونه وي، د دوی زړونه به د ګند ډک وي. او عزیزانو دغه زړه دا فاونټین دی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو صحابي تپوس کوي، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو تفصیلی جواب ورکړ او اخر کې ورته وی معاذ هغه ویجی وی الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. وی د انساني بدن کې دنه یو د غوښې ټوکړه ده، یو فلش دی. اذا صلحت صلح الجسد كله، که دغه ټوکړه صحیح کار کوي فزیکلی یا سپیریچولی، جسمانی طور یا روحانی طور. نو که جسمانی طور دا زړه صحیح نو نور اعضا ورسره هم صحیح. او چې چا باندې زړه اټیک خو پرېږده چې یو والی هم بند شي، نه غریب چې قدم اوږدي نو ډېر په تکلیف باندې قدم کېږي. پوڼی ته چې هم خېږي وایي لاس راکړه، ځکه هغه ته پته ده چې که لږ ونې مې سا بېدرکه شول را پرېوځم، حالانکې خپې یې ټیک دي، لاس یې ټیک دي، نظر یې صحیح کار کوي، ټرانسفارمر یې خراب دی. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دغه ټوکړه د غوښې دا جسمانی طور صحیح وي نو ټول بدن به هم جسمانی طور صحیح وي. که کله دغه ټوکړه د غوښې روحاني او اعتقادي طور صحیح وي نو ټول بدن به هم اعتقادي او روحاني طور صحیح وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، خو که دغه ټوکړه کله فاسده شوه پیغمبر علیه السلام فرمایي ټول بدن ورسره فاسد شي، ټول نظام ورسره مونږ باندې فتنه هم د دې وجې زمونږ زړونه ګنده دي. الله تعالی زمونږ زړونه صفا کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په څلورو اهمو ډیوټو کې یو ډیوټي و قرآن کریم څلور ځای ذکر کوي ویزکیهم ویزکیهم ویزکیهم. د دې تزکیه مونږ په دې انګریزي کې ترجمه وکړو چې دا پیوریفیکیشن نه دی، دا کلینلینس نه دی، دا ساینټیفیکیشن دی. او ساینټیفیکیشن دا د اندرونی انجن سره تعلق ساتي. اوس بهر کته په ګاډي باندې 67 سره 67 پته نشته، اوس هم څه نشته. نو 67 در سره بهر نه ډېر رنګ وغن والا کړی دی، خو د انجن یې بیړه غر کړی دی سینه په روډ باندې. عزیزانو د دې زړه حیثیت د انجن دی. پیغمبر علیه السلام دې دپاره راغی چې د دې ټیونینګ وکړي. تاسو ورته اوورهالینګ وایي، زموږ په وطن کې ورته ټیونینګ وایي، چې د دې انجن اوورهالینګ وکړي چې د ډر ډر آواز نه کوي، ودرېږي نه، سټارټ صحیح اخلي او بوم کېږي زر. عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې قرآن کریم څلور ځایه د پیغمبر پاک په څلورو ډیوټو کې یو ډیوټي ذکر کوي ویزکیهم ویزکیهم ویزکیهم. د دې ساینټیفیکیشن به کوي. او که کله باطن د سړي صفا شه ظاهر الله تعالی صفا کی. خو زمونږ مسله بل شان ده. پخوا به تاسو یو ضرب المثل اورېده چې قبر چونه گچ او مرده به ایمان. بهر نه مونږه قبر ښه ښایسته کړی او مانری خو مشهوره ده په ښایسته قبرونو باندې. صحیح تاسو خو له کاڼي جوړوئ
صحیح د ماربل کاڼي په چاپیره لګوي. اوس عزیزه کله دې سړی کردار او عقیده دا د مسلمان او د خلاصین او بهر نه ته په حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تجسس القبور د قبرونو تزیین مکوئ ځکه دا تزیین مرده ته د هیڅ حاجت نشته. عزیزانو کردار ته الله تعالی ګوري، عقیده ته الله ګوري، تزکیه نفس ته ګوري چې د سړي داخل څومره صفا ده. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته ذکر وکړو وانها ستكون فتنه قالوا فما المخرج منها یا رسول الله قال کتاب الله. الله قرآن د دې فتنې نه د وتو ذریعہ ده. او حضور علیه الصلاۃ والسلام د قرآن کریم متعلق یو څو خبرې دغه حدیث کې وکړې. وی فرمایل فيه نبأ من قبلکم، خلق چې اوسیږي په حال کې خو نظر لري په ماضی باندې چې ماضی کې څه شو خلکو سره، د فلانی سړي دا کارو که ناکام شو، فلانی قوم دا کارو که کامیاب شو. دا تذکیر به ایام الله چې الله تعالی د دې سابقه امتونو واقع ذکر کوي. نو خدای څخه قصه گو خو نه چې قصې بیانوي. صحیح مونږ د دې قصې باټم لاین سره دغه وجه ده چې قرآن کریم چرته قصه مکمله نه ذکر کوي او بیا یو قصه شل ځای ذکر کوي. بیا د موسی علیه السلام کیسه ده، بیا د فرعون کیسه ده، بیا د موسی علیه السلام کیسه ده، بیا د حضرت نوح کیسه ده. یا لکه خو یو ځل د وکړه بس ختمه کا کنه، بیا اول ذکر کوي ځکه میسج ور کوي. الله تعالی دغه کیسې سره میسج ور کوي چې د دې باټم لاین پک کا چې د دې کیسې مقصد څه دی. دا مسله لپاره بار بار ذکر کړي دا. نو دغه وجه ده چې قران کریم کیسه چرته مکمله نه ذکر کوي، بس چې کوم ځای هغه باټم لاین پوره شي نو هغه ځای نه کټ کی او بل خبره شروع کی. بلکې کله کله الله تعالی په دې تاسو ټي وي ګورئ کنه ګورئ، دا بزرگان خلک دي. دا څه مثلا زه داسې ډېر تنګ نظره مولا نه یم، بهر تقدیر استاد ټي وي خو ګورئ نو په دې ټي وي باندې کله ډرامه روانه او په دې ډرامه کې په میس کې هغه ایډورټایزمنټ راځي، اشتهارات راځي. صحیح موږ ورته پالته په خپله دنیا کې کمرشل وایو. صحیح نو د ټي وي والا مقصد تا ته دا ډرامه ښودل نه، اصل کې دایي مقصد خو بزنس او کاروبار کول دی. ایډورټایزمنټ والا ورته پیسې ورکوي. دغه د هغې بنیادي مقصد چې ستا په ذهن کې راشي دا پریشر کوکر ښه پخول کوي، لہذا ته دا واخله، یا دا پنکې ښه هوا کوي لہذا ته دا واخله، یا دا دوايي سردرد کې ښه کار کوي لہذا ته دا ګوله استعمال کا. نازیزانو الله تعالی هم قصه ذکر کوي نو کله کله میس کې یو کمرشل را پرېږدي. صحیح د ستاسو د پوهې لپاره په دې میس کې یو کمرشل را مونږ ورته جمله معترضه وایي. دا جمله معترضه اصل کې د ټي وي په اصطلاح باندې کمرشل دی چې خدای وایي دا باټم لاین دی. ښه د دې قصې باټم لاین دا دی، د دې قصې اصل پیغام دا دی، دې پیغام باندې ځان پوه کا. نازیزانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کتاب الله د الله کتاب د دینه وی اوټ دی، دا د دینه ایگزیټ دی، دا د دینه د وتو لار ده. فيه نبأ من کان قبلکم، په دې قرآن کې کسی دی د هغه خلکو چې تاسو نه وړاندې تیر شوي دي. نو چې چا د پیغمبر اتباع کړې ده دوی کامیاب شوي دي، چې چا د پیغمبر ډیسوبیډینس او عدم اطاعت کړی دی هغوی الله تعالی تباه کړي دي. او حضور پاک فرمایل وخبر ما بعدکم، دا نو فرمایل چې وخبر من بعدکم، بلکې وی فرمایل وخبر ما بعدکم. نو عزیزان حضور علیہ السلام فرمایل چې دې قرآن کې تاسو له الله تعالی خبر درکوي چې وروسته به څه کېږي، چې مړ شي نو څه به کېږي. داسې خو نه ده چې دیټس دی اینڈ آف دی اسٹوری، تو مر شوی او خبر لاړه ختم شوه کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. نو مرګریا په دې سوچ کوه چې دا مرګ در باندې راشي د قبر کې به څه کېږي، دا مرګ در باندې راشي قیامت پورې کومه معامله به روانه وي، دا مرګ در باندې راشي د قیامت پر به څه معامله کېږي. عزیزانو وخبر ما بعدکم. او دریم شی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وحکم ما بینکم، دغه قرآن فیصله ده. حکم ډیکری ته وایي DECREE، ډیکری او ډیکری هغه حکم دی چې کوم عدالت جاری کوي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو حکم ما بینکم، دا تاسو ته ډیکری درکوي فری آف چارج، وکیل به ولم نه نیسي، بس دا قرآن ته په خپله فیصله وورئ چې دا ډیکری ده، دا قرآن ته په خپله فیصله وورئ دا قضا ده. وحکم ما بینکم. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وهو الذکر الحکیم، دا یو داسې ریمایندر دی چې دی د حکمت نه ډک دی، د فلسفې نه ډک دی، د وسډم نه ډک دی. وهو الذکر الحکیم وهو حبل الله المتین. اوس خو خلک په بل شي کې برخېږي. پخوا زمانه کې
خلک چې بغره ته خطو سمل ته موږ سره کرایم بین کیږي نو دا لوی لوی گویا رسۍ وي ورسره دا یې غره ته اچولي او په هغې باندې بیا غره ته ورخیږي. اوس بعض اوقات رسۍ خو مضبوطه وي خو سخته دوره چې ته پې زور کې او بره خیږي لاسونه دې غوڅ شي. نو الله تعالی وفرمایل چې دا قرآن الله طرف ته د خطو رسۍ ده خو لفظ ول الحبل الشدید نه وي الحبل المتین وي چې مضبوطه خو دومره ده چې دا شلیږي په هېڅ چا باندې نه خو سافت او نرمه دوره ده چې زخم په هېڅ چا نه راولي چې څومره زور پې کې دومره تیزۍ سره به الله طرف ته خېجې. او وی فرمایل وهو الصراط المستقیم دا نیغه لار ده. موږ بار بار الله نه غواړو مانځه کې سوره فاتحه وایو اهدنا الصراط المستقیم. او صراط مستقیم پسې به کوم ځای ګرځي دا موټر ویره چې اسلام آباد ته تللی ده یا پېښور تللی ده وهو الصراط پیغمبر وایي هېڅ چېرته ورپسې مه ګرځه ته آسان ښیم ستا د غري لاندې پرته ده دا موټر وی دغلته دی خدای ته نیغ تللی ان ربي علی صراط مستقیم. قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې زما پروردگار د دې صراط مستقیم په جانب آخر به تا ته اټومیټیکلی میلاو شي خو دا لار مه پرېږده. اوس چې څوک تا ته وایي چې زه اسلام آباد ته تلل غواړم اسانه لار راته وښیه نو تر امباره به دې بوځي انټرچینج باندې او بیا به ورته وایي دا لار مه پرېږده نیغ به اسلام آباد ته ورسوي د دې په هغه سر باندې به تا ته اسلام آباد میلاو شي. الله تعالی وایي صراط مستقیم مه پرېږده د دې په بل سر به تا ته زه میلاو شم او دا یقیني خبره ده. ان ربي علی صراط مستقیم زما پروردگار دا د صراط مستقیم په جانب آخر باندې تا ته انتظار کې ولاړ دی خو ته لږ قدم واخله دې باندې. حدیث کې راځي حدیث قدسی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي الله تعالی فرمایل من تقربني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقربني ذراعا تقربت منه باعا ومن تقربني باعا اتيته هرولة او كما قال عليه الصلاة والسلام. الله وی څوک چې ماته یو لیش راوړاندې شي زه ورته یو لاس راوړاندې شم او چې څوک ماته یو لاس راوړاندې شي خدای وی زه ورته یو کولاش راوړاندې شم او الله تعالی وی که څوک ما طرف ته یو کولاش سفر وکړي هروله مونږ ورته پویه وایو پویه خو پېژنې که نه پویه اس پې زغلوی که نه زغلوی پویه وایو ورته نو الله تعالی وی زه ورته په پویه مخې له راشم او ځان سره یې ولګوم بس صرف ستا له طرف نه قدم اخیستل دي ورنه الله تعالی هغه خپل رحمت کامل سره زمونږ انتظار کې ولا ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله تعالی فرمایي زما رحمت دا انکلوسیو دی دا انکلوډ دی هر یو شی ته د په هر شی باندې احاطه کړې ده. ګوره په دې توره ځمکه کې دننه یو چینجی پروت دی هغه ته هم د خدای رحمت شامل دی د سمندر په ویښ کې یو چینجی پروت دی هغه ته هم د خدای رحمت شامل دی په دې سپیس کې د هیونلی باډیز او د فلکی اجرام دي هغوی ته هم د خدای رحمتي وسعت کل شی. خو الله تعالی فرمایي چې د دې رحمت فیصله زه چا دپاره کوم او داسې هم نه چې زباني کوم فساکتبها الله تعالی وایي ریټن ډاکومنټس به ورکوم. صحیح مونږ چې ځمکه اخلو نو په زباني جمع خط باندې یقین نه ساتو انتقال به کوې راسره نو الله تعالی وایي زه انتقال کوم د رحمت تاسو سره خو فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. دا رحمت زه انتقال کوم د هغه چا په نامه باندې چې هغوی د خدای نه یریږي او هغوی زکات ورکوي او زمونږ په احکامو باندې د هغه په ښه عقیده وي. نو عزیزانو حضور علیه السلام فرمایل وهو الصراط المستقیم دا قرآن کریم صراط مستقیم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل وهو الذی لا تزیغ به الاهوا دا قرآن یو داسې کتاب دی چې دنیا به لګیایي د دې دشمني به کوي خو تر قیامته پورې د دې په یو کاما کې په کولن کې په سیمی کولن کې هم د فرق راوستو قدرت نه لري. په دنیا د پیغمبر علیه السلام د زمانې راواله تر اوسه پورې د قرآن بلا ډېر دشمنان دي په بیلیونونو دي. صحیح او غواړي کله موږ باندې زور راوړي د انفال ته وباسئ څه کوي د انفال ته وباسئ او ورسره د توبه وباسئ. صحیح او کله وایي دا فلانې آیت ته وباسئ ځکه دا ډېر دهشتګرد غوندې آیت دی انا لله و انا الیه راجعون. نو عزیزانو اوس دا دشمني خو د پخوا نه روانه ده خو نه تر اوسه پورې چا د یو کامه بدلون پکې راوستی نه تر قیامته پکې د هغې وجه دا ده چې د قرآن ته مونږ کلام الله وایو. کلام د باري دا قدیم صفت د باري دی په ذات د باري کې تغیر نه راځي په اوصافو د باري کې هم تغیر نه راځي. که قرآن تغیر قبول کو بیا به په دې عقیده باندې سوچ کوو چې دا کلام د باري دی او که نه دی د دې وجې خدای تغیر نه قبلوي او تر قیامته به یې نه قبلوي. نو حضور علیه السلام فرمایل وهو الذی لا کله کله مونږ هسې داسې ډساټډ غولی شو قیامت را باندې راشي مونږ ملیانو باندې قیامت راشي خدای چې د قرآن به څه کېږي مونږ هېڅ نه کېږي ملګریه قرار کښېنه دا قرآن د خدای صفت دی
دا کلام الله دی، دا پیغمبر معجزه ده، دایمي ابدي معجزه ده. وانما اوتیت الذی وحیا، معجزه هغه شی دی چې دی مخلوق عاجز کړي مقابله نشو کوله. نو دا قرآن خپل حفاظت په خپل کې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تاسو ګورئ سورۃ تاکید کلمات ذکر کړي انا نحن نزلنا الذکر، ان خو تاسو وایي چې حرف تحقیق دی او بیا نا پکې ضمیر د متکلم دی، ان نحنو باندې د هغې تایید تاکید کړی چې حصر فایده کی، او بیا نزلنا کې یو ځل نه بیا ویلی دی. نو دا بار بار چې الله تعالی مونږه 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 مونږه، د دې مقصد دا چې مړه ته ځان باندې صرف قیامت مراوله، د سرمنو اسمان ځان باندې مه جوړوه، دا زما کلام دی زه محفوظ ساتم. صحیح، دا مونږ ته محتاج نه دی، مونږ دې ته محتاج یو. منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت شناس ازو که به خدمت بداشتد. فارسی کی یو شاعر وای چې که بادشاہ تخپل ډرایور کړی یا لنګری کړی یا ورله بوټ پالش کې دې د پاره نوکر کړی، نو بادشاہ باندې به احسان نه ورړې، زه چې تعالی گاډه چلوم، صحیح به پړک درکې بارو ده، زه پتا گاډه چلوم نه، زه بل ډرایور راولم نه. ته د بادشاہ شکر گزاریا چې بلا ډېر ډرایوران دستانه ښه ډرایوینګ کولی شي، خو بادشاہ د خدمت موقع تعالی درکړې ده. نازیزانو اوس چاته چې الله تعالی د دین د خدمت یا د زده کړې موقع باید چې دی الحمدلله الحمدلله الحمد، یا الله ستا ډېر مهرباني ده، یا الله تا ګوره زه د دین سره وابسته کړم، تا سوره لویه مهرباني کړې ده. عزیزانو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل وهو الذی لا تزیغ به الاهواء، دا قرآن داسې کلام دی چې انسانی خواهشات په دې کې بدلون او تغییر نشي راوستی. خلق خدا غواړي د مولوی صاحب ذکر وکړه، ها معنوي تحریف پکې کوي خلک، صحیح، خدا مولیان دي دې لپاره چې فوراً تاسو ته پیادر کی دا غپ لګي، دا ملګری دا چې سوې دا غپ لګي. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا يشبع منه العلماء. او دا قرآن کریم کمال دی. تاسو غانا معنا اورئ که نه اورئ؟ وایي کنه په ځان پردما چوي، لګ لګ خیر دې کله کله اورئ. نو استاد یو غانا چې یو سړی یو ځل واوري، دوه ځله واوري، درې ځله وایي سړی بلکه کوړه پکې ده، دا خو زړه غانا ده، وګونه راله پاخه کړل. تاسو کله د قرآن متعلق کوم چانه دا اورېدلې دي چې دا هغه زوړ قرآن دی 1500 کالو راسي او یو نوی شروع کا ستراسه، بلکې لس قاریان ناغلی نو موږ هغه لسو واړو ته وو چې مرګري پرون دا قاری صاحبان راغلي تحسین القرآن والا، نو زموږ یو مشر عالم دی، قاری هم دی، ډېر محقق قاری دی، نو هغه هم ورسره ما قاری صاحب لږ تلاوت وکړه، نو هغه یو آیت د سورې بقرې په شپږو قراتونو باندې او هر انداز چې هغه به اتیا کاله عمر دی، نو په داسې عجیب انداز باندې به وي چې هغه لذت به نه محسوس کېده. دا د قرآن کریم اعجاز دی. ولا يشبع منه العلماء، چې د قرآن علما دا د دین ستړي کېږي نه، دی ته هر وخت دا نوی نوی لذت او قسم د څوک چې د قرآن په خوند باندې پوه شي. صحیح، زه عموما دا سفر مفر ډېر کوم، د سفر نه راشم نو بس سبق شروع کوم، او زما ملګري ماته وایي چې آرام نه کوئ د جهاد دا سفر خو سړی زما سر هم خوږېږي، خو همدا قرآن کریم چې زه ووایم تاسو ته درس ووایم زما سر ټیک شي ورسره. نو به هر تقدیر ولا يشبع منه العلماء، د دین علما مړېږي نه. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الرد، ولا يخلق بكثرة الرد، خلق يخلقو د جامع زړېدو ته وایي. څه ته وایي مولوي صاحب؟ د جامع زړېدو ته. الله تعالی وایي چې د دې یو آیت بار بار وایي هغه زړېږي نه، ولا يخلق بكثرة الرد. دا به تا ته فیل کېږي نه چې دا زوړ آیت دی، هر وار به تا ته یو نوی لذت درکوي، ځکه چې دا قرآن کریم یو آیت ته تلاوت کوي نو دا داسې لکه د الله نمبر چې ډایل کوه ډایل گویا نیغ په نیغه شي په هاټ لاین باندې الله سره. نو یو سړی چې بادشاه سره په هاټ لاین به هغه د بادشاه د خبرو ستړی کېږي که هغه بس کوي نو سړی ورته مه بس کوه، که بس کوي سړی چا سره چې د چا محبت وي، چا سره چې چا محبت وي. پخوا به تاسو یو مصره ویله چې د ژمي ډېره لویه شپه وي خو چې 2 مین پکې یو ځای شي لنډه شي، ځکه یې نه غواړي چې دا خبرې ختمې شي. د محبوبیت موسی علیه الصلاة والسلام هغلته را روانو د مدین نه، انو واپس مصر ته راته، انو دا صحرای سینا ورته وایي، سینا ډیزرټ، سینا ډیزرټ. نو په دې سینا ډیزرټ باندې چې دی کله را تېرېده دغلته یو غر دی، ډېر دنګ هم نه دی، کوه طور ډېر دنګ غر نه دی خو ډېر مبارک غر دی. الله تعالی په تور سینین او په تور سینا باندې ذکر کوي. سینا او سینین په معنا د مرتفع او په معنا د مبارک دي. نو مرتفع د قدرن و منزلتن لا جسما و جسامتن، د جسامت په اعتبار د ټولو غرونو نه اوچت نه دی، د قدر و منزلت په حواله باندې ساز د معنی غر ډیر دنګ دی قرآن کې ذکر دي شته، او کوه طور وړوکی غر د قرآن کې الله تعالی بیا ذکر کوي.
عزیزانو عرض میں کو استاد خدمت کے گویا آل تا موسیٰ علیہ السلام سم معجزات لا تروسے آثار پاتی دی په کوم شجره اوسط کې چې موسی علیه السلام ته د الله تعالی تجلی ښکاره شوه هغه لا تر اوسه شنه ولاړه ده نورې ونې لاړې څو زره کاله وشو لاړې ختمه شوې هغه ونه لا تر اوسه شنه ولاړه ده موسی علیه السلام هغه راک په لخته باندې وو 12 چینې ته روانه شوې اووه چینې لا اوس هم هغې کې روانې دي اگر چې خلک یې اوبه نه استعمالوي لوښي دي پکې نو بهر تقدیر عرض مې کور إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وعده وکړو نو واپس را روان دی اوس دا بیبي دې باندې درد زیاده د بچی پیدا کېدو تکلیف دی په او سخت یې خشپه ده دغه خو بیبيانو ته ګرمي پکاروي ګرمه کمره ته موسی علیہ الصلوۃ او صحرا کې خو چرته روډم نیو چې باران وشي ناغه د خپل پلونم ټول روان شي بیا پلوم نشي واده سره موسی علیہ الصلوۃ والسلام خدای داسې په تشویش او اضطراب کې مبتلا یم نه لار معلومه ده تور شپه ده سخت یخني ده بیبي باندې تکلیف راغلی آلته ورته الله تعالی یو رڼا ښکاره کړه نو دی ورغې شجره اوسج ته نو چې شجره اوسج ته ورغې نو اوس ده خو دا خیال کو د کامن سنس او حس مشترک دا وي چې دا یو مادي اور دی لہذا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عصا سر ته سخل پل او خس او خاشاک وتړل چې دغه ځای نه لږ اور راوالي به نو چې دې څنګه هغه عصا ورپسې ورشتای نو هغه لایټ برابر دي هغه اور برابر دي نو الله تعالی ورته انما انا ربک فخلع علیک موسی دا د دنیا اور نه دی دا د الله تجلی ده ته دا پنی دی وباسه انک بالوادي المقدس طوا ته په وادي مقدس کې مونږ کی جمعه ترازو نو کنه سپلای مو مغه چې لا پزما کني لګېدلی موټر کې راغلی یو بیا مو باسو د ادب او احترام دی دا ادب او احترام کله ما نه څوک تاسو کی وایي جنازه سره د بوټانو کیږي نظر ته منظم سره د بوټانو کیږي مسله د کېدو نه ده مسله دې چې موږ بکې څنګه مسله دې چې جنازه بکې څنګه دا الته موږ سره مختلف قسم خلک یې خو ملټي نیشنز ملک دی نو مختلف طبیعتونو او کلچرز والا خلک خصوصا د عربو د بعضو ممالکو خلک هغه په دې حواله باندې لګ بے باک وندي نو قران بدغه څه ګوري نو داسې په دا کارپټ باندې کیدی نو ما یو عرب ته وې ما دا قران برکه ده نو هغه د عربو مزاج دا دی صحیح نو هغه ما ته وې د کارپټ خو پاک دی د کارپټ پاک دی نو ما په داسې په مخ باندې توکاړې وکړ صحیح هغه what are you doing ما دا توکاڼي پاک دی ما زما توکاڼي دا پاک وې دا توهین دی my that what I was talking about دا توهین دی د قران now I got it اوس زه خبره باندې پوه شم عزیزانو دین ټول د ادب او د احترام نه عبارت ته خو زموږ شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل ډېر عجیبه خبره وکړه مرګري دنیا نه ادب هم ختم شو ادب هم ختم شو نو ما دې خبره سوچ کوم چې شیخ صاحب څه مقصد دی نو بیا یې فکر ویجی ادب هم ختم شو ادب هم ختم شو ما یې دې خبره باندې پوه نشم وی یو ادب علمي ادب خو تاسو وايي مقامات ویلې کنه مو دی ویلې صحیح لټریچر ته وایي نو دنیا نه د لټریچر شو کو سو کتاب نه ګوري طالبان هم نه ګوري خو ګوري طالبان هم کتاب نه ګوري سکول او کالج ته سوګي هم کتاب نه ګوري یو له پاندې پزان راړولې او بس بیا چې راشي نو ورغور ساري بیا راوخلي نو د مطالعه شوخر و ادب هم ختم شو ادب او احترام هم ختم شو څوک د مشر احترام نه کوي د علماو احترام نه کوي د قراء او حفاظ احترام نه کوي د سپینګریو احترام نه کوي او چې کم قوم نه ادب او احترام ختم شي دا قوم ذلیل او رسوا شي دا د رسوای په گاڑی کې ورسواره شي کوم ځای گاډي اکسیډنټ کوي ټول قوم بیړه غر کیږي پکې نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تاسو کو و ما تلک بیمینک یا موسی دا ستا په دی خلاص کې سدي نو دا غي جواب خو ډیر آسان چې هي عصا تما توا دا ستا په دی خلاص کې زبون تسبیح دي بس د سوال جواب وشو دا کافی شافی جواب دی اوس دینه بعد لري تقریر کول چې دا تسبیح دا رضا سره لګي جوړ شي د فلاني ځای جوړي دا پچاینا کې جوړ شي د تار چې کوم چولې د فلاني ځای چولې دا ما فلاني بازار نه دا خو اضافي ته موسی علیہ السلام اضافي تقریر شروع کو وهي عصا اتوکا علیها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قران تعبیر پر لي فيها مآرب اخرى ابن عباس نے ذکر کړی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پوری یو غنټه تقریر شروع کو چې دې کې داسې فتن دې کې داسې فتن دې کې داسې فتن دې کې داسې فتن دې کې داسې نو مفسر الته اعتراض متوجي کی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو تاسو متول کی ایجاز اتناب مساوات ویلې دي کېر کړی و دي ارشوی دی
نه ایجاد تاب او مساوات مختصر او متول دواړو کې ویلي دي د امام سکاکی په مفتاح کې مو ویلي دي. نه عزیزانو اوس اتناب دا خو مفید نه دی بلکې شنیع دی. بلا وجه خبره اوږدول دیتا علماوی دا شنیع کار دی. بس خبره مختصر کوه جامع کوه چې د خلکو ذهن کې ورپرېږدي. نو موسی علیه السلام باید چې هي عصایا دا زما لخته ده امسا ده. اوس دې تقریر ته څه ضرورت و اتوکل علیها واحش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي. صحیح. هلته مفسرین د سوال په خپله جواب ورکي چې هغه ته چې الله وایي چې زه خدای یم. اوس موسی علیه السلام خدای دوره په اسانه چته پرېښوده خو چې ویلې وی چې یا عصایا دا زما لخته نه بس خبره ختمه زه اوس کور ته. هغه وی خدای اوس دا شپه اوږده کې زه خو تا پسې ګرځېدم ته کوم ځای وې. عزیزانو نو ما تاسو ته ووې چې د جمې ډېره اوږده شپه خو چې دوه مین پکې یو ځای شي نو لنډه شي. نو عزیزانو د محبوب ملاقات خلک دوره زر ختمول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ولا یخلق بکثرة الرد چې دا قرآن په بار بار ریپیټیشن باندې زړېږي نه. او حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي ولا یشبع منه العلماء. او حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي وهو الذي اذا سمعته الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. دا قرآن هغه کتاب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام علامه شبلی یو کتاب لیکلی د احکام المرجان فی احکام الجان. نو پای کې دا حدیث جمع کړي تطبیق او جمع پکې کړی دا چې حضور علیه الصلاة والسلام باندې لیلۃ الجن دا یو ځل نه دی واقع شوی شپږ وارې واقع شوی دی. څو وارې؟ شپږ وارې. لیلۃ الجن دا عبارت ته د هغه شپو نه چې پیغمبر علیه السلام اهتمام سره ورغلی دی او جناتو ته خطاب کړی دی. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي رضی الله دی صاحب الوساده دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بالغ کړدو بس چې پیغمبر علیه السلام روان شو د بالغ واغست ځان سره. حضور علیه الصلاة والسلام سره به لاس کې یو امسا وه هغه به هم د واغسته او د سره به یو لوټه وه که د حضور علیه الصلاة والسلام به لاره کې چېرته اودس ته ضرورت راغی نو ده به زر هغه لوټه کې اوبه راواغستې. حضور علیه الصلاة والسلام ده ته وایي صاحب المیزه صاحب العصا او صاحب الوساده چې دا د پیغمبر علیه السلام څه بختور سړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره عصا ګرځوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د الله په نظر کې دا ډېر لوی سړی دی. عبدالله ابن مسعود دی د بدن نه داسې وچ کلک و بلکل تش اډوکي و. صحیح. نو یو وار پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو باغ سره خواته ناست دی یو صحابي باغ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې د کجوري ونې ته وکتې وی دغه کجوري ډېرې مزېدارې دي. نو عبدالله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی بس زرپین سې راښکلی بسم الله الرحمن الرحیم هغه د کجوري ونې ته هغه ځای ته ورسېده. اوس دا پنډۍ ښکاره شوه نو دا پنډۍ تش اډوکي. نو یو صحابي ووی والله انه لضعیف قسم په خدای دی خو ډېر کمزوری دی. قسم په خدای بدني اعتبار دی خو ډېر کمزور دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته داسې وکتل والله انه لعند الله قوي. تا ته د دې سړي د ایمان د قوت پته نشته چې دی د خدای په نسبت باندې د ایمان په اعتبار باندې څومره قوي سړی دی او دومره قوي سړی. سوره رحمان نازل شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته ووی وینل په دې دارالندوه کې څه کې دارالندوه چې کوم ځای د اسمبلی اجلاس کېږي اسمبلی دا نورزاده دغلته ناست دی نو دی یو ځل یو ملګری راته وایي هغه ملګری اوس تاسو مشر دی. صحیح. نو هغه سره داسې یو پجیرو ګاډی نو دی را سره و د بغداد چوک کې هغه راغی سلام علیکم وعلیکم سلام د ده خو زاړه یاران دي نو نو وعلیکم سلام انو دی ما ته وایي دې ګاډي ته وګوره که نه تا خو وایي دې جیب کې مونږ مړه کړو. نو ما ورته ما نورزاده نه دا ګاډی دا ستا ملګری چې دی ما دغه په 400 باندې ساټۍ هغه په 1400 ساټۍ اخیستی نو هغې هم نه شو ادا کولی. دا دې زوی سره دا دومره غټ ګاډی دی که مې غاړې راغی دا دومره پجیرو. نو دی ما ته وایي دا صیبه دا ته چې کوم ځای ته تلې دا پیسې هلته میلاویږي که نه وی زما په خیال ته جوړې هلته رسې دلته جوړې اټک کې حضرت جي بابا کې ناست دی. نازیزانو عرض به کولو تاسو خدمت کې چې حضور علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سوره رحمان نازل شوی دی. نن دارالندوه کې د اهل مکه و اجلاس دی د اسمبلی څوک به لاړ شي دا سوره رحمان به واورئ. نو عبدالله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنه هغه د بدن نه سپک سړی و راټوپې کوي چې زه به لاړ شم. اوس د دې سړي په مکه معظمه کې خاندان نه او د عربو دنیا دا د قبایلي کلچر دنیا وه. دنیا وه د قبایلي کلچر یعنی د قبیلې سړي له ملګرتیا کې ستا ورسره موقف برابر یا کني برابر خو چې بله قبیله پې زیاتې کوي نو قبایلي کلچر کې دا یو ټوپک به ورسره راخلي زمونږ عزیز ته یې زیاتې کړی دی. عبدالله ابن مسعود صاحب د دا عزیزداري په مکه معظمه کې نه وه. پیغمبر علیه السلام ورته عبدالله کښېنه نو دی کښېناست. پیغمبر علیه السلام بیا په دویم ځل ووی څوک به لړ شي چې د اسمبلی په دې اجلاس کې دا سوره رحمان واورئ. نو عبدالله ابن مسعود صاحب بیا اوچت شوی چې زه به لړ شم. پیغمبر علیه السلام ورته کښېنه نو کښېناسته. او ګوره صحابه دومره پاکان خلک وو چې ابن مسعود صاحب
چونکه تیز سره نو زر پاسه نو بل صحابي یو خود کې دمه نشته صحیح نه صحابه ډېر با ادب خلکو بس خو دې پاسه بیا بل صحابي دا جرأت نه کو چې زم پاسم صحیح ځکه دا حرکات خنخ کاری د پیغمبر اسلام په دریم وار بیا وې نه ابن مسعود سے بیا پاسه ده ویږي زبلارشم پیغمبر اسلام ورته ځانو نو دې راغې نو اجلاس شروع دی او ابو جهل لعین ته په پریزایډینګ چیر باندې ناشته په ډایس باندې پریزایډ کوي صدارت کوي د هغه فنکشن نو ابن مسعود سے بس نیغ داسې صفونه میس کې ورتیر شنو ورغه ډایس ته ځان ورسو اشورو کړه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان هغه ابو جهل ورته داسې ګوري او چې دې آیت تورسه فبأي آلاء ربكما تكذبان ابو جهل راټوب کوي دا خو دې مونږ ته وایي دا خو دې نو ټیلې ولا ورکړه دا ډایس نه کته په مخ غریب را پروت را سره مزخمی شو ادا پوزه ماته شو نو ویني پر روان شي ابو جهل په د پاسه راټوب کا خو چې څنګه ته راو چسو نو ابن مسعود صاحب هغه بیا ور ډایس ته ورو دنګل او بیا ودرید انو وی خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ابو جهل بیا راوردو نو دې کرت ولا کیناست پسینه باندې امرله ولا زور ورکو ابن مسعود سے وای زما سترګې راوته دور زور راک چې سترګې مې راوته نو چې بیا پاسې دو نو ما بیا ورټوک انه شروع میں وکړه چې رب المشرقین والمغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان اوس ابو جهل ورته سرونی سو چیرې د سره سوکو دغه بس کینا خو زه پرېګره چې سوره پورې وای وای دي نو سوره رحمان اخلاص نو واپس راغې پوزم زخمی اثر باندې مين روانې دي پیغمبر اسلام ورته سو کتل نو مسکه شو ورته عبد الله قد حدث ما حدث چې سکه د لغو شو چې سکه دل اینه والد وقول ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی ورته خواندل ویجی مقصد می سر ته ورسو صورت می پورا بیان کړل دلته ټول صورت می خلاص ورته اوس دې ته چې پیغمبر اسلام باندې سړی ته سورۃ دعاګانې کړي او بیا په دې غزوه بدر کې چې د ابو جهل زخمی پروتو ابن مسعود صاحب وایي په دې زخمیانو ګرځي نو دې مې وکړه چې لا ژوند دې صاحب کېده نو ورغلم په دې سینه ولا کې ناستم صحیح په سینه ولا کې ناستم وی ماته چو قتل وی دا دور خبيث سړیو وی ماته چې لقد سعدت صعبا یا رويعي الغنم شپونکیه باغې دې سپک سړی ته وی حالانکه شپانه خدمتګزار خلق دی صحیح زه کله کله ذکر کوم کله کله ذکر کوم واندا کسبګر خلک چې مونږ ورته نظر کې ډېر سپک ګورو دا ډېر یعنی قیمتي خلک دی ما اوس خو ارس تیار ملاویږي کلمه به یو زمانہ کې وی ما کنن چې یارانو ورتاله کو ټول خپل خلاص شي صحیح او ما که نوابان ورته لکو نو چا باندې اس بلا نه راځي ځکه نواب څه کوي نه نو چې څنګه کوي نو معاشره باندې احساس ار دي نو بهر تقدیر ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ ته لقد سعدت صعبا یا رويعي الغنم شپونکیا په ډیر لوړ سینه باندې اوچت سینه باندې ناشته ځکه دا خو د مکې د سردار سینه ده نه ماته چې تو سکے وې ما وې سر دې پرې کوم پیغمبر علیہ السلام لا بولم وې ماته بالکل پرې کا خود خبره زما یاد ساته وې هغه ابن مسعود صاحب ته وی یو خو زما د اثر لغوند لاندې نه کټ کا ک نور سرونه مل ته پراتی زما د پکې لګو چت ښکاری څنګه سردار سر دی او دویم محمد توای صلی الله علیه وسلم چې د مړېدو وخت کې داغه دشمنی تاسو سره نورم زیاته شوی و حالانکه د مړېدو وخت کې خلک ایمان راړي مړېدو وخت کې خلک توبه وباسي وی محمد توای صلی الله علیه وسلم چې داغه د ژوند مقابله کې د مړېدو وخت کې دشمنی تاسو سره ډیره زیاته و ابن مسعود سے سر کټ په دې پوزه کې ولا بیا رسول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام منو کړ سرونه مکټ کوئی ایون اندامونه مکټ کوئی خو چې کډوم بنه جهاد ولا تر اوسه پوری اصول کافی وځ شي نو ابن مسعود سے بل په دې پوزه کې دا پولیس سره زپوګ نه شو وړي نو په دې پوزه کې ولا سورې وک او هغه کې ولا پړې واچو نو ځان پسې راخ کو نو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خته ما هذا ابن ام عبد ابن مسعود داسدي اور تیرا سو عدو بالله ابي جهل دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته داغه پوزه خو یاد و چې پوزه ولا ما ته کړي و دلته ولا پوزه کې سورې کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته الانف بالانف والراس زیاده پوزه خو په پوزه نه خدا سر دې زیاته کړي پوزه تعالی ما ته کړي تعالی هم سورې کړه خدا سر دې زیاته ویجی دراته ډیره عجیب خبره وکړي پیغمبر علیہ السلام وی اغس وی ماته وی چې سر مې لګلاندې نه کټ کا چې نور سرونو کې اوچت کاری او محمد توای صلی الله علیه وسلم چې زما بغض دشمنی د ژوند مقابله کې د مرګ په وخت کې هغه سره ډیره زیاته ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وې زما د امت د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات غټ کافر و
ځکه وی هغه چې ډوبېدو نو هغه چغې والې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین وی ما ایمان راوړی دی عقیده مې دا ده چې خدای بل نشته مګر صرف هغه چې بني اسرائیلو په ایمان ساتلی دی او زه دغه الله تعالی ته سر ټیټونکی یم 3 ځلې ایمان راوړه څو وارې 3 ځلې ایمان الله تعالی وی الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين اوس now you are too late تاسو ډیر نه وخت کړی دی اوس د پل لاندې ډېرې اوبه تېرې شوي دي دا وخت اوس د ایمان نه دی مولا هارون وی بانگ آمد چونکه کار جا رسید بایدار اے سگ کے قہر ما رسید په دغه وخت الله تعالی طرف نه یو आवाज ورته اوس ایمان راړې چې د خدای قهر او غصه ته راورسېده نو د مولا روم مصره خوده چې پایدار اے سگ کې قهر ما رسید اوس پټینګ کسپیا چې زما غصه ته راورسېده اوس په خپل موقف شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی فرعون ته وی چې د لوز کو نه ټینګه کا ته اوس مسلمانې کې دا وخت نه مسلمانې تا وخت ځان باندې تیر کړی دی نو به هر تقدیر عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم وهو الذي اذا سمعته الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا واقعا چې پیغمبر صلوات و سلام ورته نسبت کوي او دا د سوره جن آیت کوم آیت د سوره جن دا واقع د عکاظ ده دا د طائف واقع نه ده د طائف واقع سوره احقاف کې ذکر دی چې پیغمبر اسلام واپس راته یو صحابي دی ورسره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د په نخله کې گویا حضور اسلام څخه شپې ورځې دیره دی ځکه دا بدن ټول زخمی وو د طائف غونډګانو په کانو دومره وشته چې د حضور صلوات و سلام ټول بدن له لحانو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا ټول بدن چې کوم کانه پیغمبر باندې راته زید ابن حارثه به کوشش کوي چې زما په سر لګي زما په وګو لګي زما په لاس لګي هغه غریب ورته ځان لیونه کړو چې پیغمبر باندې کانی را نشي خو دومره ډیر خلک ورپسې چې د پیغمبر اسلام دا سپلای مبارک دا د وینو ډک شي د وین 3 میله پورې مسلسل دا د کانو باران حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې شروع ټول بدن زخمی چې کله د نخله ته راورسېدل دا نخله ته قرن الثعالب وایي اوس قرن الثعالب ادا قرن الثعالب د حج په مواقیتو کې یو میقات دی د اردن د غاړې چې راځي نو قرن الثعالب الته میقات د جیاز والا بیا اعلان وکي چې اوس کله ورته قرن الثعالب وایي کله ورته قرن المنازل وایي چې قرن المنازل باندې تیریږي دا میقات ته خپل تلبیه وایي او نیت تړي ټول خلک د عمره یا د حج نیت تړي به وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک نو دا په قرن الثعالب را تیری حضور علیه السلام په دې قرن الثعالب کې شپې ورځې دیرو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته وی چې دا زخمونه مولګ راشي نو بیا بزومه کې معظمه ته چې دا زخمونه مولګ ټیک شي ځکه دا ټول بدن مو پړسېدلې دی دا ټول بدن باندې موینه ده چې دا زخمونه لګ ټیک شي نو دغه تناسو حضور علیه الصلاۃ والسلام او به دی اوس ما غزا او به ډیر خوږي او به نو دغه او به دی او حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه ځای د خپل زخمونه وینځل او به داغه نه بعد او دست تازه ک او به زید بن حارثه ته مزبو کړو رضی الله تعالی عنه وی مزبو نو چې مز نه فارغ شو نو دلته مخامخ باغ دی د انګورو او دا انګوران تقریبا نن 40 کال وړاندې هغه کټ کړ ورنه هغه د انګورو بوټي تر اوسه باقی پاتې چې کوم نه پیغمبر انګوران خوړل صلی الله علیه وسلم 40 کال وړاندې هغه ځای کټ کړ هغه انګور پکې هم کټ شي بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک صلی الله ګوره دا جمادات او نباتات دي چې د خدای پیغمبر سره تعلق ساتي نو د موسی علیه السلام او ونه تر اوسه ولاړه ده د نن تقریبا 15 کال وړاندې د سلمان فارسی په باغ باندې د سعودي عرب والا مدرسه حسین ابن علي د حسین ابن علي په نامه باندې یو سکول پکې جوړ کړ ورنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 300 بوټي لګولي حضرت سلمان له سوره بوټي لګولي 300 بوټي حالانکه د کجوري بوټي لګي ډیر پګرانه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی زه خو پر دې غلام یم او دا غواړم چې تاسو سره وخت زیات تیر کوم خدا خپل مالک د هغه خدمت کې ډیر مصروفي يهودي دی رضش پر باندې کار کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی سلمان ته داسو که چې هغه سره عقد کتابت وکړه ورته چې ته ما په 100 پیسې خلاص کړ حضرت سلمان ورته چې ما سره پیسې نشته ورته ته په عقد کتابت رضا کا نور به بیا تعالی کار برابر ک نو هغه په عقد کتابت باندې رضا کو ډیر غټ اماونټ ورته خو دې دوره پیسې براکې نو بیا به تا آزاد کم نو حضرت سلمان رضی الله تعالی ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اوس چا سره مزارعات وکړه څوک مزارعات وکړه چې ازمکه وکړه وې سپکې جو وکړم نو ورته وی د کجوري ونه پکې نال کا هغه وی چې کجوري ونه خو ډیر وخلی پتہ نشي څو کال بعد بیا میوه راځي بیا باندې کې ماته آمدن راځي بیا با خرڅوم بیا با آزادېږم پیسې بور کوم مالک ته بیا با آزادېږم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تو ګوره داسې چې کنجان وکړه
صحیح او بوټي مناله چې کله کنجان مکمل شي نو ماته بیا اطلاع راکړه زه به راشم 400 کنجان حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه وکړل نو پیغمبر علیه السلام ته وی جی هغه ډوغلونه خو مې ټول برابر کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورسره لاړ دا ټول ونی ولا وکړلې حضرت سلمان وی یو بوټه پکې وښ نشو 400 واړه په لومبي کال ټول باندې مې وراله په لومبي کال ټول باندې مې ورال نو دا د نن 15 کال وړاندې پورې دا سلمان ما هم کجوري خوړلې وي ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا نالشي بوټي ما هم کجوري خوړل خو په مدرسه جوړ کړل هغه ځای کټ کړ نو بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې دالته د مکه معظمه سرداران دي عتبه داغه دو زامن په باغ کې او دای باغ له خواسي سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام عزیزانو قریشو نغې چوکتل چو دا خو پته نشته اخو محمد دی صلی الله علیه وسلم حالانکه هغه مسلمانان نو خو چې پیغمبر علیه السلام دا کیفیت وکړه نو په خپل خو دښمنی ورسره دی دښمنی ورسره نو په خپل نه راتل ورته یو نوکر او غلام ورسره داغه نامه عداس او هغه د موصل د نینوا موصل د لوی علاقه ده په دې عراق کې کوم ځای چې الله تعالی یونس علیه السلام لري ځال ترام د یونس علیه السلام قبر ته اول ته کې دغه کوم مرګره چې پانسی کې په دې عراق کې نو اغالته لوی جمعه جوړ کړی جامع مسجد یونس ابن متا وی ورته علیه السلام نو عزیزانو بار تدبیر دا داس دله یو ټوکرای کې انګوران ورکړل وینځلي وبوبه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له راړل ورته مخې ته کې خودل پیداجي زما دي مالکانو ما ترکل چې دا دي ملمنو له یوس دا دوه ملمانه دالته پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې انګور دانه راغسته بسم الله الرحمن الرحیم نا عداس د موصل سره هغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام تداسو قتل هذه کلمه لا يعرفها هؤلاء دا خو جیو داسې کلمه را دا خو د مکه معظمه کې چاله نه ورځي دا خو د عربو کې ما چانه نه اورېدلې دا تا کوم ځای نه زده کړې ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دا ماته زما الله ښودلې ده ځکه د الله پیغمبر یم زه د الله پیغمبر یم نو د عداس ته وی چې تا ته دا عجیبه ښکاري ته د کوم ځای هغه ورته چې خو د نینوا یم د کوم ځای د نینوا یم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته من بلد اخینا سیدنا یونس ابن متا ته خو زما د رور د یونس ابن متا کلیواله زما د رور د یونس ابن متا کلیوال هغه عداس ورته وکيف تعرف انت اخو دلته څوک نه پیژنې ته څنګه پیژنې یونس علیه السلام ته څنګه پیژنې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته د پیغمبر او زوم پیغمبر موږ دواړه د یو سورس نه راغلیو موږ دواړه د یو الله طرف نه بس عداس پکې هم بریک نه لګو ویجی ما ته کلمه وایانه د لاس کې خود بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واپس راته د مخ هغه ګلو او هغه نورانیت هغه بدل شو د عتبه د زمانه یو بلته وی دا هغه سړی چې کوم لګلو دغه په یو چینج فیس او بدل مخ باندې مونږ تر روان دي نو ورته تاسو کړه وېما په دې سړی ایمان راړه دا خدای الله پیغمبر دی اوس دغه بنیادی طور مين عیسائی نو هغه ورته وی وستا دین د عیسی علیه السلام والا دا د دین نه ډیر بهتر دی نو عداس ورته قسم په خدای په دې ټوله دنیا کې د بهتر سره نشته او د دین نه بهترین دین نشته وی تاسو که خیر غواړئ ورځي ورته خپل کې ولا کینه یو ایمان پر راړی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده نو دغه جنات دغلته یو ور راغلی دي یو ور حضور اسلام ابن عباس سے وای چې مونږه عکاس تتلو نو عکاس لکه تاسو خو هفتوار میله لګي د ثوابه صحیح بازي میله داسې په کال کې یو ځل لګي په خو به شاه منصور میله په اختر کې لګي پته نشته اوس تک نشته اوس نشته انو دا میله په عکاس یو میله دا په کال کې یو ځل لګي دا ټول خلک هغه براتل د کال سامان به په دې میله کې غستو خرڅو به خرید او فروخت به کو اوس ټول خلک براتل د کاروبار لپاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام بتلو د دعوت لپاره او عکاس هغه ته طائف سره نږدې دی نو حضور علیه الصلاه والسلام به سوچ په ورځي مزل کو او بیا به عکاس بازار کې په بازار کې روانو او بس یو خبره به کوله یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقوا لا اله الا الله وای چې کامیاب شي یو یمنه سره دی هغه وای زرا غلم د عکاس بازار ته دوه کسان مې ولیدل عجیبه معامله خلک په دنیا خرید او فروخت کې اخته دي و یو سره روان دی هغه وای یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او ورپسې یو بل سره روان دی بوډا د سپینګره تک سور سپین مخ دی غټ پټ کېم والده و هغه خلکو ته وای لا تصدقوا فانه كذاب دا خبره ما منې دا دروغجن دی نو ما وی چې دا سما مله ده یو سړی وای قولوا لا اله الا الله بل سړی ور دا سوق دي دا سما مله ده نو ما تعالی کسانو وی د نامه د محمد صلی الله علیه وسلم يدعي انه بعث
او د دعوت دا چې د بطور پیغمبر الله را لګل دی نو د دعوت ورکي الله طرف ته وای دا بوډا وای دا خپل سکتره دی ابو لهب بس د داسې مداري چې د پسې رواني چې د چاله دعوت ورکي نه ورته وردی د خبره منه دروغجن دی لیونه دی انا لله وانا الیه راجعون نو دا عکاسته ابن عباس سے وای چې عکاسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روانو نو پلار باندې په یو ځای کې د نصیبین جنات دا ګویا نبی صلی الله علیه وسلم تراله دا نبی صلی الله علیه وسلم او د حضور علیه الصلاۃ والسلام تلاوت اوریدو قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا نو حضور علیہ السلام دی حدیث کی اغیت اشارہ کا اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا حضور علیہ السلام فرمائیں من اخذ به نجا چاچ دا قرآن تین 1900 دے کامیاب شو دنیا و آخرت کی ومن حکم به عدلا چاچ دا قرآن د خپل ملک قانون او نظام کو دے عدل و انصاف تو رسیدو ذکر دا قرآن و سنت دا نظام نا علاوہ بل نظام دنیا تا انصاف نشی ورکولے کورکولے شی پاگے کی دا انسانی خواہشات دخل بھی کله چې هم دا قوانین جوړیږي په دې اسمبلی کې نه حکومتي پارټي دا خپل خواهشات وي خپل دا خواهشاتو بنیاد باندې د مخالف د ذلیلولو لپاره یو قانون رستو بیا پای قانون کې په خپل منخلی ځکه حکومت خپل ته دوام لري نه په سبب هغه په اپوزیشن کې نه هغه پکې انخته اب کې انخته اوس الله تعالی ټولو بخي بوټو صاحب د ولی خان خلاف اگو یو قانون جوړ کړو چې غیر ملکی وکیل چې سو پورې 2 کاله په سپریم کورټ او های کورټ کې پریکټس نه کړي نو هغه د چا په بیهاب باندې پاکستانی کورټ کې نشي پیش کېږي حیدرآباد کانسپیریسی کیس کې ولی خان د برتانی نه یو وکیل لاغوستنه ورته چې ته پیش کېدې نشي ځکه تا 2 کاله دلته پریکټس نه کړي 2 کاله دلته پریکټس نه کړي چې د ولی خان د مرګرو خلاف هغه دا قانون پاس کړو نو بوټو سره بری چې په خپل اون خطه نو هغه د امریکای نه وکیل راوستنه کورټ ورته نه د خود 2 کاله پریکټس نه کړي دولتا نو پتہ ولګی دا چې دا د انسان جوړ قانون د انصاف نشي ورکول بلکې اسره په خپل پکې ټریپ شي اسره په خپل پکې ټریپ شي وینسټن چرچل د برتانی وزیر اعظم نو هغه وو شیطان سره هو عقل من سره شیطان سره او عقل من سره چې شیطان شي بیا د خدای امانو کیږي صحیح عقل من سره چې شیطان شي بیا د خدای سو کی بیا د خدای امانو کی بیا غ انسانیت تباہ کوي بیا هغه د انسانیت د پاره یو ظاهر قاتل وي هغه وینسټن چرچل هغه یو ځل په خپل یا بیان کې یو ډېر عجیبه خبره وکړه وی چې what a tangible web we weave when we deceive چې کله موږ لګیاو چې له دوکا ورکو نو موږ دا سوچ نه کوو چې دا موږ یو داسې جال جوړو چې دې کې په خپل نخلو what a tangible web we weave when we deceive نن خو وختي تور تا دا سړی دوکا کو خو بل عاقبت دغه دوکا بس تا خو کې نخلي او ته پکې پنساويږي داسې چې بیا بر د وته لار نه نازي الله تعالی دې مونږ دروغ نه بچای تاسو ټول امين وای الله تعالی دې مونږ منافقت نه بچای تاسو ټول امين وای الله تعالی دې مونږ دوکا بازای نه بچ ساتي نازیزانو بهر تقدیر زستا سو ډیر وخنارم کو حضور اسلام فرمایل چې من اخذ به نجا ومن حق ومن قال به صدقه نو خو چې کوم خبرم دنیا کې نو ممکن دی دروغ شوبو پکې وی چیرې دا سړی رښتیاوي کو دروغ وای سړی رښتیاوي او کدرو خو چې قرآن خبره کینو پاږي کوم څوک دا ویل شي چې پته نه دا رښتیاوي کدرو وي دغه داسې امکان شته دیو جن پیغمبر پاک فرمایي چې د قرآن خبره کې نو دا 100% رښتیا خبره ده ومن قال به صدقه ومن عصم به فقد هدي الى صراط مستقيم چا چې د قرآن باندې منګولې ولګولې د په صراط مستقيم باندې روان شو الله تعالی ته برسي نو عزیزانو تاسو با برکت خلک چې قرآن سره متعلق پیدا کړی دی د قرآن متعلقین دا دنیا او آخرت کې آباد او خاد دي آبادی دي ته نه وي چې تاسو سره په میلیونونو روپۍ دي آبادی دي ته وي چې الله تعالی ته اطمینان درکړی دی نو که یو سړی سره 1,000 روپۍ او د مطمئن خپل جن باندې دا د هغه مالدار نه زیات آباد او خاد دی چې هغه سره دی 1 بلین روپۍ خو کنفیوز دی آپ دې سوچ کوي چې خدای سوکو اسنه چې حکومت را باندې رامنټه کې پیسې نه وانخلي صحیح اسنه چې دا چلو شي سره خدای سو غل را باندې خدای سوک نه غوانه کې چې 2 کروڑ راولېږي صحیح غریب ټول شپه ورځ په دې چکر کې اخته نو چې اوس کومه پیسې د دې عذاب باعث نه پته ولګي دا آبادی نه خو بربادی ده دا خو تباہی ده نو عزیزانو الله تعالی دې مونږ ته اطمینان او سکون راکړي ټول امين وای الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن خدای سره تعلق پیدا ک مطمئن به او که خدای سره تعلق پیدا نه ک دنیا سره تعلق پیدا ک
لګیا به کنفیوز به درځي به کنفیوز دي شپې به کنفیوز اولاد به په لاس ناراضي اولاد به په لاس سوالته په دغه مغربي دنیا کې عموما هم خلکو ته دغه وایم الله سره تعلق په ځکه د خلکو کورونه روانيږي الته بچي وی لولې خزا خاون یو بل نجدا شي بچي هم تتر بتر شي اکثر په کې لاړ شي کافر شي عیسایان شي ځکه چې د مور پلار کور روان شي بس هغه لاړ شي تتر بتر شي سو کې وینه تربیت اکثر په کې لاړ شي کافر شي عزیزانو او پیسې مور پلار ډیر شي ګټلي بنگلی وی او موټری وی اوس یو راغ ماته نو غریب جړل وېزه سو کوم چې په دې بنگلو باندې نو ما وې دا عقل ستا ډیر لیټ راغی دا عقل کول تعالی هغه وخت پکارو چې کله تا اولاد ته توجه نه ورکول صرف ډالرو پسې لګیاوي ما تا به شپې کار کو خزي به د ورځې کار کو او ماشومان دا د غیر مسلمو تربیت ته پرې خو دی هغه انجام خو به هم دقه نو الله تعالی زموږ په حالت باندې رحم وکړي تاسو ټول امين وایي نو دا درې سورتونه مختصر غو نه به تاسو ته وایم د قاری صاحب تلاوت حافظ صاحب تلاوت کړ دا درې سورتونه یو خو د سوره اخلاص بل د سوره الفلق بل د سوره الناس د رسنو دوه معوذتين هم وایي عزیزانو سوره اخلاص دته او حدیث کې پیغمبر علیہ السلام سلسل قرآن وایي ذکر قرآن کریم بنیادی مضامین دا درې دي توحید رسالت او باس بعد الموت توحید د الله یواله رسالت د پیغمبرانو مونږ چې کله رسالت ذکر کوو د رسالت معنا دا نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام